بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو دا مهال زه د ضلع شنګلې د وادي کانا شاپور نه تاسو ته مخاطب یم. کتونکو په لږ ساعت کې بعد کانا میډیکل سنټر افتتاح چې دا به کېږي. دلته به مونږ د هسپتال کومه عمله چې ده هغوی نه به هم تپوسونه کوو، ځکه چې دلته به دوی د طبي کوم سهولیت چې دي فیسیلیټي چې دا دوی ورکوي، او دې سره موږ به د پبلک نه هم تاثرات اخلو چې هغوی د دې هسپتال نه څو حده مطمئن دي او دا به د وادي کانا د مستقبل لپاره څومره ګټور ثابت شي. ته زموږ راله افتتاح پروګرام کې شامل شوي. د طب په حواله سره به دا خبرو کوم چې په کانا کې د یو سنټر ضرورت او د یو ښه سنټر پیرخانه تاسو یې په خپل اوسیدونکو د پیرخانې ما خو ما وی چې یو داسې کې یو داسې سنټر کې وته میډیکل فیسیلیټیز میلاو شي چې هغه نه ټوله علاقې ته فائدې. په هغه وجه باندې موږ شاپور کې د دې افتتاح وکړه او کوشش دا کوو چې دلته کې جلن پیشنټ چې کوم دي د میډیکل سپیشلیسټ چې کوم پیشنټ ګوري هغه به دلته کې ټریټمنټ کېږي. د ماشومانو شو نور څه جنرال پیشنټ یا جنرال فزیشن چې څه پریکټس یا ټول ان شاء الله دلته کېږي. ګاینیکالوجي ډپارټمنټ دی هغه موږ کوشش کوو چې ان شاء الله ښه ګاینیکالوجسټ راشي او دلته ښه فیسیلیټیز میلاو شي علاقې ته. بل د اتوار پر ورځ باندې جنرال سرجن ډاکټر سلطان چې دی هغه به راځي، ډاکټر صلاح الدین صاحب دی هغه به راځي، سونالوجسټ او فیملی فزیشن دی، زه په خپله جنرال فزیشن یم. او ان شاء الله دوی چې دا سنټر به موږ داسې چلو چې د غریب عوام دپاره او د علاقې دپاره د دې نه ډېره غټه فایده وشي. موږ خو ډاکټر عنایت صاحب ډېر وخت اسلام آباد کې تیر کړی، اوس دا یو قدم اوچت کړو چې موږ په شانګله کې خاص کر کانا کې او پیرخانه خپل علاقه کې خلکو له سہولیت ورکړو او هغه چې دی نو زموږ د سہولیتونو مستفید شي. دې حوالې سره ډاکټر صاحب ما سره مشوره وکړه چې لیبارټرۍ خبره پکې راغله. نو ډاکټر صاحب ما ته وویل چې موږ جدید لیبارټرۍ پکار ده. الحمدلله هغې لپاره موږ هیماټالوجي انالایزر او داسې بایو کیمسټري انالایزر موږ انشاءالله روټین کې چې کوم ټسټونه دي هغه به موږ دلته کې خلکو ته مهیا کوو انشاءالله. او چې کوم پکې نور هم څه کمی دی کوم چې ایډوانس مشینان دي سپیشل کیمسټري شو انشاءالله هغه به هم دلته کې راوړو. څنګه چې داسې په هر ځای کې دا یو دغه شروع کېږي سنټر یې کولاویږي د میډیکل دغه، او دا زموږ د دې علاقې د دې جغرافیې ضرورت دی، ځکه چې زموږ د غرونو مالت تاسو یې نه زموږ د علاقو چې دي نو ټولې غریزي علاقې دي، 80% شانګله په غرونو مشتمل ده. نو چې دیو ته څومره هم دا سهولیات مهیا کېږي او یوازې په دې لړ کې نه که دغه شانتې چېرته هوټل جوړېږي، دغه شانتې چېرته یو پرایویټ سکول جوړېږي، نو موږ په کار ده چې دا اپریشیټ کړو. او دا ځکه اپریشیټ کړو چې دا په ډور سټپ باندې موږ ته یو سهولیت موجود شي. تاسو څنګه چې ذکر وکړو د ایمرجنسي، هر ایمرجنسي له موږ د کروړیا رښتې ته هم نه شوتلی، هر ایمرجنسي له موږ د HK وال پورې ته هم نه شوتلی. نو داسې ده چې یو فرسټ ایډ دلته موږ ته میلاو شي. هغه په هر صورت یو ماشوم دی هغه راغی هغه په ریسپیریټري ډسټریس ورته موږ وایو چې هغه ساه رامات شوی دی، هغه ساه بندېږي او هغه ته په هغه ټایم ضرورت دی، نو هغه په کار ده چې نو هغه به هم دلته وشي. دغه شانتې چې کوم د داسې د بهر یو مریض دی هغه یکدم کولیب شو، هغه ته په کار ده چې یاره داسې یو څه ټسټونه وشي چې دا پته ولګي آیا د شوګر لیول کې مسله راغلی ده، آیا داسې بل څه راغلی دي. نو دا هغه فرسټ ایډ دي چې دا دلته په کار دی او دا دلته په هر یو سنټر کې وشي. او په کار خو داسې ده چې اوس نن سبا جدید مشینریانې چې دي چې هغه راوړی شي. لکه که تاسو وګورئ زیات تر زموږ مریض د دې وجې خراب شي چې هغه د دې ځینې سفر کوي، نو په هغه ټریول کې هغه چې دی هغه خراب شي او زیات تر د هغې نه د مرګ هم واقعه شي کله کله. نو که فرض که دا وکړی شي او کانا میډیکل سنټر به هم هله د کامیابۍ په لور رواني چې دو وخت سره سره چې دی جدید مشینریانې راوړي او ټوټل سهولیات چې دي هغه خلکو ته ورکړي. زه خو د الله نه دا امید لرم انشاءالله چې نیتالي ډاکټر صاحب چې کوم دی دا زما په بهترینو شاګردانو کې هم دی، انتهایی قابل انسان دی او بل اخلاق علوم الله پاک ډېر ښه ورکړي دي، ډېر محنتي دی. امید لرم انشاءالله چې د کانا بلکې د ټولې شانګلې د خدمت دپاره مطلب چې لکه دوی خپله روزه شپه یو کړي او د دې نه به انشاءالله تعالی زه امید لرم چې ډېر مریضان چې دي هغه به مستفید شي او دعا کوم چې دا سنټر الله پاک مطلب زر تر زره کامیاب کړي.